مدینه منوره ته قاره قبیله وه، غزل او قاره، چې فراډ یې کړی و 10 کسانو سره. یاد شو درته؟ قاره قبیلې نه څه کسان راله شپه په شپه او مکې مدینې منورې ته داخل شو. او ما درته وویل ابتدا کې چې را داخلېږي نو څه دي؟ باغونه دي. باغونو ته راله او د رسول الله اوښانه هغه یې ونیول، کسان یې شهیدان کړل او واپس تښتي. او د نیمه شپه د سحر د مانځه نه مخکې ټایم دی، تهجد و صبح صادق وخت دی. په دې وخت کې یو ځوان هلک دی سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه. دا یو صحابي دی. دا صحابي په دې وخت کې ښکار ته روان دی، هلک دی، ځوان هلک دی او په اس باندې ناست دی. خو د ده باره کې دا اوریجنل مشهوره خبره ده چې اس سره به یې منډه که نو اس نه به مخکې کېدو. د اس منډه ته لږه نیټ کې بېګاله سرچ که بیا برته پته ولګي. اس سره به یې چې منډه که هغې نه به څه کېدو؟ دا به څنګه منډه وه. او کمال یې دا دی چې یو چغه ووایي نو د خلکو زړونه وجړه کوي. نو د دې مثال هم شته. دا فوج کې دا با چغې چې وایي کتلې هم دي، چغه وایي او دا ټول حال او بیل او سپیکر یې وایي. کسان هم کتلي دې لپاره خاص کسانی کتل دا څنګه اواز د دې سړي اواز چې در باندې نږدې وشو که نه مړ به. سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنہ اواز بلا تشبیه ناشنا تیز مړه چې ور او عمر یې څونه دی خبرې؟ 14 یا 15 کال، 14 یا 15 یا 14 دا قولونه. دا صحابي دا په د خیره راووتو چې ده ته چا وویل چې دا رنګ ډاکوان راغلي دی او دا کار یې وکړو، بس دیم ورپسې بل اړخ نه راته وشو. چې راته وشو یو خطرناکه چغې پې وویل. نو دا خو تیاره و شپه که او خلکو ته وایي ډاکوان دي په مدینه حمله کړې خو خلاصېدی رانه نه شي او ګزارونه یې پې د نیزې شروع کړو. نو دی خو ښکار ته راوتی چې کله یې اواز وکړو نو هغوی ویل که کله یې راووتو مړه لالاګان دي چې دوه خپلې او دوه پردی او دیم ورپسې چې سی نیولي دي هغه خو تاسې هم پاتې شو. باقي چې خپلې سر راوړي نو په لاس کې ورسره ستوان هم دي او د لارې خرچم ده او نیزې تور هم دي او څادر هم دي. نو نمبروار ته یو غورځېږي. سلمه بن اکوع چې پې وررسي په هغې باندې لیکل کوي چې مطلب دا ونیولی شو. اوس دی مخکې او هغه ورپسې او کومه ګوته ورسره کوي. کله حره واکم ته ورته خیږي او کله د احد په یو چړی ورخیږي. نو هغوی وایي ټول کلی دی یو خوانم ګزار کېږي او بل خوانم کېږي. او دا څوک دی د 14 کالو هلک. خلک مخکې او دی ورپسې. سهار ته قریب دی دمه شو. یو طرف ته کېناسته منډې خو یې ورکړي دي هر څه یې شاته پاتې کړي. دیم ته ایسارېږي نه ور په منډه خو ځان ورته ښیي نه. چې کله دا ټول کېناسته دی ورښکاره شو تاسو ناست یې څونه بېغمه. بیا یې پې شروع کړې. بیا دی مخکې چې خلک راورسېده دی مخکې او سلمه ورپسې چې ښه منډه یې ته وویسته غرمې ته قریب ګوره کلي ته یې رسوي. تاسو پیله ځه به ورې غل څوک کلي ته نه رسوي. سلمه بن اکوع کلي ته رسولی دی. کلي ته یې غل رسولی او یو خو نه دی پوره ډله یې رسولی ده. دی اوس مخکې او سیدنا سلمه بن اکوع رضی الله عنه ورپسې. مړه سره غرمه شوه او دا کسان یو ځای کې اوبه څکي چې هلته کې ورته راښکاره شو. وایي زه خو مو پېژندم که نه دا وس زه خو مو پېژندم که نه. ورته وایي ته دلته هم راورسېدې مونږ پسې. بس وایي او رارسم برنه یې پې د کاڼو باران شروع. کاڼو باران او بیا څه ګزارونه. مړه هغوی دلته نه مغروال ځکه هغه ویل چې دا یې مشر دی نو دا راورسېدو نور راپسې. تیاره کې خو ورته د ټولو خبره وکړه چې کله دا پوزیشن شو نو اوس یو کس ته نه پاتې شو او نورو تختې. د هغه یو هم دمه روان دی بس هغه خو یې په دې لاس وویشتو لاس یې وله فلج کړو.
ورته وایي پرېږدي نو خو بس نور هم پرېږده که سلمه بن اکوا یې نه پرېږدي. اکا ته مدینه کې پته ولګېده چې داسې بېګا حمله شوې ده سحر مونځ نه وروستو او خلک راغلي دي او بیا سړي وتښتېد او صحابي سلمه ورپسې دی. نو آقا د یو صحابي د مدد او د حفاظت دپاره پخپله په اس باندې سور شو، صحابه ځان سره کو، د هغې امداد او د هغه د حفاظت دپاره ووتو. نو هم ورپسې را روان. سوچ کوه چې دا به څونه مزلونه یې کړي. ورپسې را روان دی، اخر هم دا خلک وتښتېده او مازدیګر ته قریب ټایم دی، دونه منډه یې ورکړې. هلته نه سلمه را واپس شو. چې را واپس شو په لاره کې جناب بلال رضی الله تعالی عنه وکړو. آقا ورسره دی. آقا ته وایي یا رسول الله منډه مې ته دلو یو 100 کسان راکا چې رانه خلاص دي شي. ګوره اوس چاکو چوبند دی. منډه مې ته دله سهار راسې تر اوسه وویسته، دا مازدیګر ماښام دی. یو 100 کس راکا چې د دې دله زه جاندم ځای کم چې یو هم لاړ نشي. آقا وایي یار بس دی سلامه، بس کلي ته دې ورسول که. اوس هغوی خپل کلي ته خپلې قبیلې ته داخل شوي دي، بس اوس یې پرېږده او ځان سره یې داسې رالنډ چې کله یې رالنډ کو آقا کریم صلی الله دې ته وایي ذات الرقاجه. آقا کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې بلال رضی الله عنه هغه اوښه چې ته پاتې دا سامانونه یې شاته پرېښي دي، په هغې کې یو اوښې نه کوب موب واری دی او دغه ذبحه کړې ده او غوښې سرې کوي چې دی پرې را رسېدلی. آقا کریم چې واپس راتلو بله ورځ سحر راغی، څونه لرې وتي ذات الرقا ورته ولې وایي؟ دې وجې نه رقا چړلو ته وایي، چړلو ته. نو دا یو صحابي دی ورپسې په منډه دی تنې تنها او د هغې نه یې څادرې او چړلې او ستوان بیل پاتې کړي دي. نو هغه د وجې نه ورته ذات الرقا وایي او صحابه تیزۍ سره روانو نو زخمي شوي دي، دې وجې نه ورته ذات الرقا وایي. نو آقا صلی الله علیه وسلم را روان کو ځان سره او دا سلمه بن اکوا د 3 ځل رسول الله سره بیعت کړی دی، بیعت رضوان. او حدیبیه کې بیعت رضوان حدیبیه کې شوی و که نه عثمان رضی الله عنه دپاره. نو دا خو ماشوم دی او ماشوم له خو خوند ورکوي، نو چې پیله ګروپ راځي بیعت کوي نو دیم پکې لاس ورمله بس علم ما فی قلوبهم. الله ته د دې د جذبو پته ونه، جذبه دې وکته په تنې تنهایې ټول کلي له منډه ورکړه. او بیا هغې نه وروستو چې دوباره بیعت درمیانه صحابو کولو د بیا پکې لاس نه راویست او اخیری بیعت چې کولو د بیا لاس نه راویستی. دا هغه بیعت کې مولا د ده نه رضا و. سلمه بن اکوا رضی الله عنه بیا آقا سره چې کله آقا مدینې ته راننوتو په خپل اس باندې ځان سره کېنولو. دا د هغه دپاره لوی شرافت دی چې مدینې ته راغلل نو دا مجاهد آقا سره په اس باندې سور مدینې ته راغلل. دا لوی پروتوکول آقا ورکړ. نو دا د صحابو ناشنا ژوند دی او دا 6مه هجري وه چې په هغې کې دا مهم واقعات شوي دي او ما تاسو ته ذکر کړل. رب کائنات دې موږ ته داسې شجاعت نصیب کړي. د 14-15 کالو هلک چې دا کوي او نن چې زما استاد د 14-15 کالو هلک نو ټیک ټاک کوي. 14-15 کالو هلک دی نو مور یې څه وایي دې هلک ته څه مه وایه لا وړوکی دی خپله به ښه شي. نو مور دا تباه کړي. پلار استاذ ته وایي ګوتې وله یو نسي او دا ونه وهې ولې پرېږده چې دا همداسې وي. د دغه نه لنډه کاڼې چې چوره نه کړي سیمټ دې جوړېږي. کلم کتلی کاڼې چې چوره کړي نو بیا ورته څه وایي سیمټ، بیا خښتې ګیرئ، بیا ورلاندې ته دمه کې. نو دا بچي دي چې برابر کړي نه او دوی له دې ادب نه ورکړی او دوی دې رګړه کړي نه دوی نه سیمټ نه جوړېږي. بیا به در باندې چتونه کاکا راساسي نو بچي رګړه کا داسې ځای ته یې بوځه د یورپ نه چل مه زده کوه. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ ته د خپلې اوږې نه عصاک ادبه، د خپلې اوږې نه خپله عصا مه کوزوه د ادب والا. په چوکا سپېړه ګزار نیم ورکوه چې ادب پکې وي پوه شي. دا نه
چې بس جی موږ یورپ نه چلی زده کړی دی د یورپ ماشومان او ستا د خیرونو کې ډېر فرق دی دا دلته شوي دي یا یورپ کې شوي دي نو چې ډېر فرق دی نو دلته دا نه سمیږي دلته به دا سمول غواړي او پاتې شو یورپ ماشومانو څه توره وکړه دا اولډ هاوس دی که دا څه ورته وایي سکریپ هاوس دا د مور او پلار له جوړ کړی دی که چا د 18 کالو شي نو مور او پلار د سکریپ کې ورکړي او خپله عیاشي کوي او زمونږ او ستاسو د اسلام معاشره د مونږ بچو ته په تمه یو چې دا به غټېږي او زما به مټې جوړېږي او ما لپاره به چترېږي نو بچو ته تربیت ورکه منډه پې زده که تربیت ولا ورکه په بچو باندې لامبوزنی زده که بچو له تربیت ورکه دی نه خوله وباسه دی ته ډېر مراعات مه ورکوه ستا مراعات د ده دپاره ته به یو وباده مونږ ټول عمر منډې والي دي 10 کیلومیټره منډه ما والي ده ما پلار را باندې والي ده کې به ناستو د کلي په یو ځای کې مازدیګر کې شا به په دې ځو د کلي په دې لاره راتاویږه او زه د انتظار کوم 2 غنټې هر دکان ته به ودرېدو ماما څه ټایم دی هغه به وویل دا ټایم دی نو بیا به منډه که چې موږ ته خو یې ټایم دا راکړی په ټایم نه پوهېدو منډې م وایي نو اوس دا پنی منی ما سره ګرځېدی هم نشي دا پنی منی په خبرو نه پوهېدو په تماچې چلولو باندې پوهېدم په خبرو نه پوهېدو کلاشنکوف باندې پوهېدو دا هغه څیزونه دي چې نن الحمدلله پنی منی نه یو دا د دین برکت دی او چې لږ راښه شو نو بیا داسې خلکو داسې علماو سره هم ناسته پاسته وه چې بېغیرتي د هغوی د کلو نه 500 کیلومیټره لرې هم نه شوه تېرېدی دومره جرت الله هغوی ته ورکړ نو دا هغه برکات دي نن چې دا څه وایو نو ټیکې وایو او بې پروایې وایو او هر ټایم د خدای په اسره باندې ګرځو او دا تربیتونه دي د مور او پلار او وهل ټکول هم خوړلي استادانو والیو نو پلار هم ورپسې نه دی تلی چې ولې دي والو ورپسې تلی دی پلار مې ورته څه ویلي دي سرمن ترې وباسه استاد جي اډوکي زما او واخیسته نو دې ځای ته رارسېدلي په والو ټکول کوم ماشوم دی چې هغه سبق وایي سبق ته کوم ماشوم رخه کوي الوبو تړه کوي ماشوم سبق تړه نه کوي داغه به ته تربیت کې دا د صحابو تربیتونه شوي دي نو آقا بیا ځان سره پاسونو باندې ګرځولي د صحابو تربیتونه شوي نو هغوی بیا د احد میدان ته وتل او آقا ورته وایي نه تاسو ماشومان یې واپس شئ ابو سعید خدري ته ځه وی ابن عمر ته واپس ځه تاسو واړې واپس ځئ دا ولې د هغوی تربیتونه شوي معاذ او معوذ تربیت شوی نو ابو جهل مردار کړی دی نو ذهن کې راوله د خپلو بچو تربیت وکئ تاسو پلاران یې مراعات وله مه ورکوئ هغوی دپاره ډېر فیسیلیټیز مه ورکوئ چې کمزوری دی ایسي ته دی مخته کو هغه بیا پکې ته وخت نشي تېرولی پوهېږې دا ګرمۍ سره مخته که دا لږې سختې سره مخته که نو دې نه وروستو به دا ستا دپاره راحتي او که نرمۍ سره دې مخته کو نو انشاءالله چې واده وکړي دا کاکا په ډاګه به ناستې بیا به ماله راځي تعویض وکړه تعویض نه چې ټول قرآن درته غاړه کې واچوم که نه په خدای که تا ته خیر شوم دا لتې به دې وایي دا تعویضونو خبره نه دا د تربیتونو خبره خدای دی چې یو کم اصل خدای چاته اصل کوي دا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی خدا د الله رحم دی قانون نه دی قانون دا دی چې تربیت دی په خبره باندې ورسېدی نو د اولاد تربیت وکئ او خپل بچو ته صحیح فکر برابر کوي او نران ته جوړ کوي بغیرت او بزدله ته مه جوړوه غني ته به سبا ټول عمر ذلیلې واخر دعوانا الحمد